مرض پته به حل لګي کله چې دې ډاکټر ته مخامخ شي. انسان سوره مسلمان دی سوره مومن دی، د زندگی د طرز د عمل د قانون د حکومت د الله د قانون مطابق دی یا نه دی، د دې پته به حل لګي کله چې داعی د قرآن ته کینی. ځکه انسان دو مخه دی. زمونږ استادان وایي انسان دو مخه دی، یو رخ د عالم اعلی ته دی، بل رخ د عالم اسفل ته دی. بالفاظ دیگر انسان کی دو سیزونه دي، یو ته روح ویل کیږي، دویم ته جسم ویل کیږي. د دې دواړو تربیت لپاره قانون پکار دی. الله روح هم پیدا کړ، جسم هم پیدا کړ، لیکن تربیت د دې دواړو لپاره فطرت کی تربیت کې خود د دې تربیت لپاره قانون پکار دی، منشور پکار دی. انسان خپل عقل باندې دې لپاره قانون نشي جوړولی، ولی د دومره صلاحیت نه لري، د دومره قابل نه دی چې خپل زندګۍ لپاره یو دستور جوړ کی، یو منشور جوړ کی. داسې دستور داسې منشور چې آئی کہ اللہ تیرے راضی ہوئی، دا انسان نشي جوړولی. ذکر دې لپاره اللہ رب العزت اول آدم علیہ السلام دنیا ته راولېږه. دا سلسله چلیدا، آخر کې عربو کې جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغی. خلق وی عرب ډیر جاهلان خلقو، عرب لیونی و عرب قمقلو. زویم چې د دې دور والو خلقنا عرب ډیر زیات خيارو، ولی الله عرب اختیاری د قوم اصلاح لپاره. عرب ہوشیار خلق، د لغت والا خلق، د غیرت والا خلق، د قوم والا خلق، جاهلان نو ګوره. ډیر پوه خلقو، ډیر عقل مندو، لیکن قرآن ورته بیا جاهلان وی. ولی جاهلان وی؟ هغه درته وایم، هغه جهالت په دې دور کې هم شته. د دې پته به څنګه لګي کله چې اهل تقوا والو ته کینې، تعلق مع الله چې چاوي هغو ته کینه. تا ته به وښیي چې عرب ولې جاهلانو، د دې دور خلق ولې داسې. عرب ډیر هوښیار عقلمن خلقو، ډیر غیرتمن خلقو. ځکه الله رب العزت د دنیا تربیت لپاره عرب اختیار کړل. بیا عربو کې الله رب العزت قریش اختیار کړل، قریش خاندان. بیا هغه کې بنو عبد المطلب خاندان چې کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دا هغه په وساطت باندې د ټول عالم اصلاح کوي الله، چې هغه یو روح دی بل بدن دی، دواړو لپاره قانون د شریعت قانون هغه قرآن دی را لېږي. لیکن الله رب العزت کله چې خپل معرفت صفت په انسان پر روح کې کړه، نو اول خپل معرفت صفت چې دی هغه ربوبیت کړل دی. قرآن وایي روح نه دا وعده واغستا، الستو بربکم، او انسانانو زه ستاسو رب نه یم؟ ټول روحونه وی قالو بلا. دا وعده هلته وکړله. دنیا ته انسان راغی، الله ورته قرآن کې دا وعده یادوي، الحمدلله رب العالمین. او انسانانو مخکې تاسو وعده کړې وه، اوس وعده درته یادوم چې زه ستاسو رب یم، زما قانون باندې به چلیږئ، زما تربیت باندې به چلیږئ، زه ستاسو رب یم. قرآن ختمیږي، احکام بیان شو، دعوت کارو شو، قرآن انتہا ترسی، بیا وعده یادی قل اعوذ برب الناس، بیا ربوبیت راوڑو. ولی زستاسو رب یم، زما قانون منی بچلے گئے. دا دنیا ماحول لے ابتدا کے الستو بربکمو، اس دنیا ترالے وقت تیر کو قبر تلاڑے، اول سوال درن تپوس کی گی مر ربکم. و انسانا رب دی سوک دے،
د چا په قانون منی زندگی دی تیرا کړی دا د چا په دستور منی زندگی دی تیرا کړی دا څوک دی معبودو عرب ډېر هوښیار خلقو لیکن قرآن ورته جاهلان وای ولی هغو ته جاهلان ځکه وای چې هغو الله قانون پرېښود د غیر الله قانون راواغست ځکه قرآن ورته جاهلان وای وګوره فرعون ته فرعون څه وای انا ربکم الاعلی هغه ته خلقو سجدې خو نه کولې د هغه نوافل فرایض خو نه کول لیکن وای انا ربکم الاعلی بنی اسرائیل نه تنگ شو وی ما ته به سجده کوئ بنی اسرائیل وای مونږ د انبیاء خاندان والا خلق یو مونږ چا ته سجدې نه کوو ته په مونږ ظلم کوه ستم کوه مونږ تا ته سجدې نه کوو لیکن موسی علیہ الصلوۃ والسلام راغی فرعون په دربار کې بیان کوي فرعون وای دا دواړه ساحران دي لیکن د دو قوم خو زما عبادت کوي یعنی بنی اسرائیل خو زما عبادت کوي نو بنی اسرائیل د فرعون عبادت کو نه د فرعون عبادت بنی اسرائیل نه کړي لیکن د فرعون قانون منی بنی اسرائیل روان ځکه ورته عبادت وای نو عبادت یو معنی اطاعت تا لیکن دا ټول معنی پرېږده د دې دور معنی بر واخلو د دې دور زمونږ معاشره کې تبلیغیان د عبادت مختصره معنی کوي جامع معنی کوي هغه به وکړو په هغې به فیصلې وکړو تبلیغیان وایي 24 ګنټې زندگی د الله د حکمونو او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې لاندې تیرول دا د عبادت معنا ده 24 ګنټې زندگی د الله د حکمونو او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې لاندې تیرول دا عبادت معنا ده اوس سوچ وکړه ستا زندگی د چا طریقو لاندې ده ته فیصلې په چا کوې ته قانون د چا منې ته عبادت د چا کوې ستا که فیصله راشي ته تقوادارې مؤمن وي عالم بالکل منم لیکن قرآن وایي چې ستا فیصله راځي فردوه الی الله والرسول الله ته راړه فیصله دی قرآن ته راړه فیصله دی خذ عقیدتک من القرآن خپل عقیده د قرآن نه جوړه کا خپل فیصله قرآن نه راړه زما ستا فیصله چاله ځي تاڼې ته ځي زما ستا فیصله چاله ځي غیر قانون لځي زما ستا فیصله چاله ځي بین الاقوام لځي زما ستا فیصله چاله راځي بل لځي بیا داسې ووایه چې لا رب الا بین الاقوام لا رب الا سیاسه لا رب الا جمهوریه بل څه ووایه که نه دا ولې نه وایه ټیک ده منم تقوادارې لیکن فیصله د قرآن نه راړه اله ته کامل متقي که نه اله ته کامل مزګزارې که نه اله ته کامل عبادتګارې که نه لیکن زما ستا فیصله غیر لذیذ که عالم وي فیصله غیر لذیذ که هغه بل یو جاهل فیصله غیر لذیذ عالم جدا مرتبه ده د جاهل جدا حیثیت دی دا اصل عبادت دی بنی اسرائیلو د فرعون عبادت نه کو لیکن فرعون وی قوم زما عبادت کوي څه مطلب قوم زما په قانون من روان دی کله بغداد کی خلافت قائم ہو جنگیز خان راغی حمله وکړه خلافت لاړ ختم شو دغه جهالت روانو الله خلافت عثمانیه قائم کو خلافت عثمانیه قائم شو هغه منی مصطفی کمال راغی او هغه په حمله وکړه او هغه خلافت ختم کو اسلامی دستور د دنیا نه ختم کو او الته ځان له دستور جوړ کو چې هغه دستور داسې دستور چې نه قرآن کې شته او نه حدیثو کې شته او نن سبا هغه منی مسلمان شریږي مسلمانه زه تا ته دا نه وایم چې ته د مکې ته د مدینې جهاد کار شروع که نه ته د مکې جهاد کار شروع که مکې جهاد سو دعوت کارو دعوت کارو که که نه تا ته نه ویم چې د مدینې جهاد وکه ولې هغه خو صحابه و نبی علیه الصلاة والسلام من ځان قربانوي او بدر میدان ته ځي نبی علیہ السلام وی تپوس کوي چې څه چلو کو صحابه غلي دي بیا وی اے رسول الله مونږ تا نه قربان یو
نبی علیہ السلام بیاون غلی دی ولی ودی انصارو نه تپوسو کو چې انصار سوی انصار وی او زما نبی پتا مې زمون مور او پلار قربان دي هغه صحابه هغه ایمان ته زو ته نشو رسیدي ولی زما استا تعلق نشتا زما استا هدایت نشتا زما استا انابت نشتا صحابه کی اول انابتو بیا هدایتو بیا استقامتو بیا تعلق مع الله ما ہوتا کی کوئی استقامت نشتا ولی کلک تکلیف در من راغے قرآن دے پرے خود و غیر تتلاڑے استقامت کم سے گئے صحابوں منے بلال منے سختی روزی تکلیفون رازی اغا دا احد نارا لگئی ابو بکر ورطوی او بلال خلی شکنا احد نارا بلگا وکنا تکالیف دی در منے ابو بکر تسوی که دمر رامن خپکی گی ما واخ لگا الصحابو قربانو تمون نشو رسیدے دا اغو درجے تمون نشو رسیدے لیکن دا اغو کار پشانی کارو کا دا اغو طریقہ صرف اختیار کا چی صحابو کم طریقہ اختیار کرے وا اغا طریقہ اختیار کا صحابو سنگ دعوت ور کرے ہو اغا سی دعوت ور کا صحابو دی عملی میدان کے سنگ کار کرے ہو اغا سی کارو کا زمانگ استازان ہوئی چی اخبل ایمان اعتقادی دا عمل سر برابر کا ستادا ایمان دے چی فیصلہ قرآن منی دا ستادا ایمان دے چی دین علاوہ بل قانون غیر اللہ قانون دے اگر طرف تب نظم دا ستا اعتقاد دے دا ستا ایمان دے نو بیا دقا سدل عملی جامع ورکا عملی جامع ورکول دیر زیاد کم دی لیکن پکار دادا چی منگ سنگ قرآن وایو زمونگ شیخ کاولگرام رحمت اللہ علیہ تعالی وی بینمخ کی دا عبادت یو خبر ہو کن شیخ دا ویسا حدیث دا احسان بیانی عبادت سے ہوئی عبادت مل احسان احسان سجد یا رسول اللہ ان تعبد اللہ کعنک ترا فإن لم تکن ترا فإنه یراک دا سے عبادت دا اللہ کا چستا مخامخ اللہ دے تابینی دا سے خمونگ نشو کولے ولی دمرا طاقت نلرو خود دا سے ہو کچی اللہ ماوینی کنا ولی یو بادشاہ در من مسلط دے او تد اغا مخ کی اغا قانون اغا کار بکے چی کم در تا بادشاہ ہوئی چی اغا نخلاف کار کے بادشاہ در لسزا در کے نو دغا رنگی اللہ خود تابینی کنا نو خپل فیصلہ خپل دستور خپل قانون خپل جرگا فردوہی للہ قرآن تراوی دغا رنگی اختلافات میں نہیں خود عقیدتک من القرآن اختلاف پا نہیں ہر سراوڑا قرآن تا اس اختلاف نشتا صحابوں کی اختلاف نو یو اختلاف پیدا شو دا نبی علیہ السلام وفات لیکن ابو بکر راغے او یو آیات تلاوت کو اختلافات ختم ولی او اخبلی فی صلیب قرآن لراوڑے نو پدید اور کی الحمدللہ دا احادیث دیر زیاد مجمع تیروتی دی لیکن قرآن ندی تیروتی شیخ کابلگرام رحمت اللہ علیہ وی دا امتیازات دا خصوصیات اللہ دی صدای تساتلیو چی پا دی صدای کی شیخ القرآن دا پنچپیر او شیخ القرآن دا پینڈے اللہ پیدا کر او زدہ وایم چی پا جیلونو کی اچھا درسون با دمرا نہیں کڑی سور زما استاز مفتی مصطفیٰ عامر کڑی پا جیل کی خلقو دا قرآن خواو پا سلاخونو کی قرآن خواو سنگا چی یوسف علیہ السلام وی خوب ریگ را لیکن راش زمایو مشن دے اغا والواورا اغا نرستو دنیا خبری بکو زمانگ استازانو ہم دا کار کردے زمانگ استازانو سکر دی یو مجرم کردے یو جرم چی اغا خلقو تا قرآن خود لے دے او خرق سوئی نن سباری سالوں کی رازی غیر معیاری یا دا سی نور خبری دی یو دا سی درسونو للمزوی ولی دا علماوی دا سی غیر معیاری درسونو للمزوی دا دا طلباء وقت ضائع کی ولی وی قرآن للمزوی مطلب دا دے قرآن للمزوی ولی چی قرآن تا لارن دخو احکامو پی جندل دخو قانونو پی جندو دخو سیاستو پی جندو دخو دینو پی جندو بیا با ما تا گتنسی او ملاتا کی دا غلطی دا نزکوی قرآن لمزے لیکن قرآن چی پہ گز راکا گی نو ملاتا ولوی تخارے ولی
دا دومره لوی کتابونه تا سره دي لیکن قرآن ته دې توجه نشته. اول قرآن پې ګز راکاږي او د نبي علیه الصلاة والسلام خلاف اول سازش چې کړی و هغه چا کړی و؟ خلاف چې ودرېدلي وو هغه مولیان یهود چې هغه اول خلاف د نبي علیه الصلاة والسلام دا د مولیانو کړی و. نو عزتمندو زمونږ پروا نشته، زمونږ یو سودا ده، هغه مونږ هر میدان کې خرڅو، هر میدان کې خرڅو. که زمونږ مسله څوک مني او که نه مني، مونږ هغه خبره کوو کوم چې نبي علیه الصلاة والسلام ویلې وه: ترکت فیکم امرین لن تضلوا من بعد ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتي. یو طریقه د الله کتاب دی، دویم طریقه زما سنت دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام د الله حکمونه د الله پیغامات من بکو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه منه الله به من دنیا کی کامیاب شو. که ځان نه ځاني وي هیڅ چرته نشي کېدی. نو مقصد مې داو چې عزتمندو تقوادارې منم، عابدې منم، ملای منم، لیکن فیصله چې دی قرآن ته راوړه، دین چې دی قرآن ته راوړه، دستور چې دی قرآن ته راوړه. غیر قانون باندې منځي، غیر تبلاس نه نسی، غیر لپاره منډې بنه وهي، غیر لپاره پیغامات بنه چلے. کته چلے صرف قرآن و سنت لپاره چلوا. آکه هر څوک وي امی وي که بل څوک وي، ولې تخلیق د انسانیت سشي له شوی دی. قرآن هغه بیانې چې انسانه تو دنیا له نه پیدا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله وی ته زما معرفت صوفیا وی صوفیا د عبادت معنا کوي معرفت. لیعرفو چې عبادتو کا داس عبادت شي معرفت د الله حاصل شي. معرفت د الله پس حاصلېږي، دا تعلق مع الله باندې حاصلېږي. تعلق مع الله کم ځای نه ملاویږي؟ دا د اهل علم مجالس کې ملاویږي، دا د تقوادار خلقو په مجلسونو کې ملاویږي. عزتمندو پکار دا ده چې موږ علما راغلي سوره خبرې وکړي، په دې باندې عمل وکړو او موږ خپل زندگی او خپل دستور قرآن و سنت مطابق کو. الله دې په دې باندې عمل کو.